من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل به إلى الإمام الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج ابن مسلم ابن ورد القشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه أمين يا رب العالمين. درس د کتاب د شروع نه مخکې یو څو مباحث دا ضروري دي چې هغه مباحث څه بحثونه هغه به تاسو کې التا فواید اصولیه کې هغه تاسو کتاب کې وایي. هغه بحثونه کې یو معنا د حدیث څه ویلي، دویم وجه د تسمیه د علم حدیث دول علم حدیث، دریم تعریف موضوع غرض او غایه د علم حدیث، او بل نسبت په مابین د خبر او د حدیث، د حدیث او خبر د نسبت، او بل فضیلت د چا د علم حدیث، او څلورم حجیت د حدیث علم حدیث دا حجت دی او پنځم ضرورت دی علم حدیث چې علم حدیث ته ضرورت شته او نشته. شپږم تاریخ د تدوین د حدیث د دې تدوین څو وخت دا شوی، اوم حالات د امام مسلم دا حالات، اتم احوال او متعلقات د کتاب مسلم، یو خپل امام مسلم دی، یو مسلم شریف دا کتاب، احوال متعلقات د کتاب مسلم، نهم موازنات په مابین د صحیح مسلم او صحیح بخاری کې چې دا دواړه مختلف وزن کې واجب، صحیح بخاری دا ضرور کېږي او صحیح مسلم دا ضرور، او لسم سند د کتاب د مسلم د امام مسلم د کتاب سند دا څه په دې کې دا شپږ مباحث اولنی دا به تاسو راځي چې په فواید اصولیه کې تاسو التا لفظن وای شیخ یې درته نو د دې ضرور نشته چې هغه موږ بحث وکړو او یادی لګیاوي چې اثر تفصیل د کتاب کې اثر نو موږ چې شروع کوو د دې ووم څه نه شروع کوو چې حالات د امام مسلم د امام مسلم په حالات کې بیا باقي کې د یو څو سيزونو لاوړي، یو نوم او نسب او حلیه د امام مسلم، نوم نسب او حلیه د امام مسلم، دویم ولادت او وفات د امام مسلم، امام مسلم په کوم تاریخ پیدا شوی، په کوم تاریخ وفات شوی، دریم اساتذه د امام مسلم، څلورم تلاميذ د امام مسلم، پنځم فضائل او مناقب د امام مسلم، او شپږم تصنیفات د امام مسلم چې د دې څومره تصنیفات، او مذهب د امام مسلم چې د امام مسلم مذهب څه دا په کوم مذهب. نو موږ به شروع د احوالات د امام مسلم نه کوو، هغه کې به دا وسیدونه دا موږ په دې کې اول نوم نسب او حلیه د امام مسلم، د امام مسلم رحمه الله کل نوم د امام دا مسلم د دین لقب عطا بیرودین کونیه ابو الحسین دا، او د دې شجره نسب داسې ده
چې مسلم ابن حجاج یعنی امام مسلم لامون حجاج مسلم ابن حجاج ابن مسلم جنتون میں بیا مسلم ابن حجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاد یا کوشاد یا برداستا قشیری نسبن نیساپوری وطنن عربی سلبیتن دیتا قشیری ہوئی قشیری نسب قشیری ذکر دا قشیر دا یو مشهور قبیله دا دی نسبت دی بنی قشیر دا دی قبیله طرف تعالو نو ذکر ورطا قشیری دیتا نیشاپوری ہوئی نیشاپوری ورطا ذکر ہوئی نیشاپور دا کو خراسان کی یو سیاستو کل خار او دا نیشاپور دیر روی خار نو ذکر نیشاپوری ورطا ہوئی ذکر دا دی نیشاپور دی خار کسی امام مسلم او دی حلیه داوتا امام مسلم دراغ اوبت خط والا کرے دراغ اوبت خط حسین او جمیل انسان او د سر او د ګیرې ویښتې نهایت سپین تک سپین ویښته د ګیرې او د سر او پټکې به سره ول او د پټکي شمله به د دواړو اوبو په مابین کې یعنې شملې به شاته وه دواړو اوبو مابین کې د دې به دا شمله نو دا نوم نسب او حلیه شو د چا د امام مسلم او امام مسلم رحمه الله دویم ولادت چې امام مسلم څو وخت پیدا شوی امام مسلم یو روایت دا دی چې 204 هجری کې امام مسلم پیدا شوی او دا سن د وفات د امام شافعي رحمه الله یعنی کوم ورځ امام شافعي د مولا وفات شوی په دغه ورځ باندې امام مسلم دا پیدا شوی یا امام مسلم کو 205 هجری کې امام مسلم دا پیدا شوی نو پیدائش کې اختلاف یا 203 هجری کې یا 206 هجری ابن اثیر ترجیح دی آخر تورکړي په جامع الاصول کې ترجیح ورکړي دا چې 206 امام مسلم پیدا شوی خو شمس الدین ذهبی رحمه الله هغه ترجیح اول تورکړي دا چې امام مسلم په 203 کې امام مسلم دا پیدا شوی امام حاکم د امام مسلم وفات 201 کې امام حاکم وایي چې امام مسلم په 201 کې وفات شوی نو د امام مسلم عمر 55 کال نو چې 55 کال په 201 کې دا وفات شوی نو د دې معلومیږي چې د دې پیدا کول د حاکم نه معلومیږي چې ولادت په 206 کې نو حاکم دې ته ترجیح ورکړي او راجح دا درېشي څنګه ولادت ذکر کوي او ما هو الراجح عندكم تاسو په دې باندې راجح کوم څنګه 203 کشف نو ظاهر دا معلومیږي چې 206 د حاکم دې ته ترجیح ورکړي او ابن اثیرم ترجیح ورکړي دا چې په 206 کې د امام مسلم دې پیدائش دا شوه بیا د امام مسلم رحمه الله وفات شوه دی دا په 23 د رجب المرجب د اتوار ورځ د ماقام په وخت کې په 201 کې د هجري کې امام مسلم دا وفات شو 23 د رجب المرجب د اتوار ورځ د ماقام په وخت 201 کې د هجري کې امام مسلم د دې وفات داشت او د دې عمر 55 کال او وفات چې شوه دی دا په نیشاپور کې شوه او بیا دفن چې شوه دی دا د بل فورم د دوشنبه فورم باندې یو ځای دی هغه ته نصر آباد ویل دي دا په نصر آباد کې
د نشاپور د بهر یو دی د نصر آباد هلته امام مسلم دا درس شي. بیا د امام مسلم تاریخ د پیدایش ولادت وفات هغه پر رمز کې کته آسان د معلوم کما او ما یریږي نه هغه بدر علی دان د تاریخ د پیدایش او د وفات او عمر دا د افضل حروف کې حساب دغه تاریخ د ولادت هغه بدر دغه ابجد قوت حتی کلمه ده وی ور بدر ابجد نو دې په حروف کې سور دوا ابو او دال سو دې جد تلو نو دو سلو سوتي او بدرون کې بلغې د دې دوا سره نو دوا سوا او شپږ سوتي او 200 شپږ نو ولادت 200 شپږ دې بدرون نو دینه 200 شپږ او تاریخ د وفات دې اړینی دي ځکه علم یو دی او ریسو ده 200 یو او 200 یو نون دې دا 50 دي او یې لسته 50 لس شپېته او 200 یو 200 یو شته نو بدرونی ولادت او آینی وفات او دان عمر دی ولی ذکر دانه کې دان څلور دی افضل او الف یو دی دانه څه دی څلور دی او الف څنګه دی دا یو دی یو څلور څو دي پنځه او نن پکې 50 نو 50 او 500 دي حساب کو درځي کا ایو کله به نه تاسو کړی یو پوری شپته سودی او دې مړی چې د جړ حساب نه مو دی نو شپته نه ورته دا جړ حساب نه نو درځي یو ظاهري کو درځي دانا نو الف دا یو دی او دا څلور دی 15 او نن 50 دی نو 50 دی یو بدرون ارینی دریم نمبر کې د امام مسلم رحمه الله استادان امام مسلم رحمه الله ابتدائي علوم دا خپل کلی نشاپور کې حاصل کړي نوې نو امام مسلم توجه احادیث یو لوی محدثین موجود محمد بن یحیی الزهری یحیی ابن یحیی نیرابوری دې دوره دین احادیث دا حاصل خطیب بغدادي رحمه الله اگر لیکي په تذکرہ د امام مسلم کې امام مسلم لوی مراکز د علم تعارض ډېر غټ مراکز د علم او هغه امام مسلم رحمه الله هغه تل مثلا په مراکز د علم کې حجاز هغه وخت لوی چرته ده په شام کې لوی چرته ده په مصر کې لوی چرته ده علم او خصوصا په عراق کې په بغداد کې العلم حاصل کړی او په بغداد کې امام مسلم درس هم ورکړی او بیا په 209 کې اخري مرتبه کې امام مسلم هغه به دې ته واپس لاړ او اول ځل په 208 کې امام مسلم سوارلس یا ټول سال عمر کې استماع احادیث دومره ذهانت الله ورکړي سوارلس ټول سالو کې استماع احادیث کړي او بشمار احادیث امام مسلم رحمه الله د بشمار شيوخنا په دې خاطر دغه وجدان هغه دور زمانه کې ودا چې منظم درسونه مدرسې کې درسونه یو عالم سره شیخ سره یو حدیث بل سره بلسو بل سره بشلو بل سره بدیشو سبب رمضان هر یو عالم پتی انت بعد وخت نو حدیث باندې حاصل کوي پر دې درسي نظام یو دې کې بل دې کې تاسو به کړئ مذهب استادان به شمار احادیث اصول به شمار اکثر استادان د امام مسلم امام بخاری رحمه الله دا مشترک امام مسلم د امام بخاری رحمه الله نه اول مانوس نو هغه د سره توجه نه امام بخاری له څوک دی او کنه امام بخاری په اخري عمر کې نشاپور درانه
چې نشاپور تراغه نو امام مسلم رحمه الله د دې د احادیث حاصلولو د دې علم کمال وکړو نو به جذبات بدل به امام بخاری پر مثبت پیدا اول کې معلوم نو بسمه مثبت امام بخاری دا کملیا اکثریت داسې وهم کومن کیږي یتم ولا یوزن دا په ما څه فضیلت دي نه فضیلت کوشتا فضیلت دا شتا الله پاک باز باندې فضیلت دا ورکړي ولیکن ورسته جذبات بدل شو چې امام مسلم نشاپور دراغه هغه سره محبت پیدا او بیا محبت دې اندازې ورسره چې د خلق القرآن په مسله کې د محمد بن یحیی زهری او د امام بخاری اختلاف ده حتی زهری اعلان وکړ چې زما په درس کې سو هم خیال د امام بخاری زما درس نه دی چې لاړ درس کې نه کېږي سو چې هغه سره هم خیال وي دي هغه ما درس کې سره کېږي نه دا اعلان وو امام مسلم رحمه الله اپو دې په درس کې نه دی استاد او امدارنګ احمد ابن سلمہ نشاپوری دې دوه ټول لګیدل د زهری نه کوم احادیث حاصل کړي ولیکلي هغه قاعدونه او واپس کړ هغه ویل چې موږ په دې کې د امام بخاری طرف او استاد طرف ته دي احادیث ورته واپس کړ د امام بخاری سره ملګرتیا وکړه د خپل استاد ملګرتیا هغه پرې خپل دغه سره ملګرتیا وکړه بیا ورته نور محبت پیدا شي پر ما بین کې تعلق دا پیدا شي د امام مسلم ډېر زیات استادان مشهور استادان یو امام احمد بن حنبل رحمه الله دویم اسحاق ابن راوی دریم قتيبه بن سعيد بغلاني څلورم عبد الله ابن مسلمه قعنبي عبد الله ابن مسلمه قعنبي پنځم یحیی ابن یحیی التمیمی شپږم احمد ابن یونس یربوعی یحیی ابن یحیی التمیمی احمد ابن یونس یربوعی اوم سعید ابن منصور ده سعید ابن منصور اتم عبید الله قوارری عبید الله قوارری او نهم محمد ابن مهران او اتم ابو غسان مسمعی دا بریش ده او نهم دا عبید الله ابو زرعی رازی ده عبید الله ابو زرعی رازی دا د امام مسلم رحمه الله هغه مشهور اساتذه او استادان د امام په دغه ډول استادان زیات دغه وجدا او التبع علم چې حتی دا ولا یو فتنه ضروري دی په مختلف خلقونه باندې د امام مسلم رحمه الله تلاميذم ډیر زیات تلورم تلاميذ پر تلاميذو چې مشهور تلاميذ امام مسلم رحمه الله یو ابو حاتم رازی رحمه الله دویم موسی ابن هارون دریم احمد ابن سلمہ دا ټول لوی محدثین ذکر د شاګرد علم د شاګرد پویا د شاګرد تقوا هغه د استاد په پویو باندې دلالت کوي دا لوی محدثین ابو عوانه اسفرائی ضرور شاګرد دی ابو عوانه اسفرائی اور پنځم شاګرد دی ابو بکر ابن خزیمه دا لوی محدث اور شپږم شاګرد دی عبد الرحمن ابن ابي حاتم یا شاګرد او هم شاګرد دی احمد ابن حمدان او اتم شاګرد دی ابراهيم ابن محمد یا شاګرد چا دا راوی د مسلم دی دا د مسلم روایت چې کړی راځي ابراهيم ابن محمد کړی او امام ترمذی رحمه الله دا د امام مسلم شاګرد او د امام مسلم د روایت نقل کړی هغه روایت د ابو هريره راغلی مرفوعا نقل کړی د حدیث احصل هلال شعبان لرمضان د حدیث نقل کړی او په کتاب صوم کې نقل کړی امام ترمذی نقل کړی او د روایت امام مسلم نه راغلی
نو معلومه شو چې امام مسلم رحمه الله ترمذی هم د امام مسلم شاګرد دی مشهور شاګردان د امام مسلم رحمه الله او بنظم هغه مناقب د امام مسلم چې د امام مسلم رحمه الله فرضیت د امام مسلم رحمه الله مناقب فضائل ډیر زیات کوتی او څو مشهور مناقب وایي یو فضیلت منقبه ده چې امام مسلم رحمه الله په ټول عمر کې غیبت نه په ټول عمر یو سات نه یو ورځ نه یو میاشت نه یو کال نه په ټول عمر زمونږ لحظه ینټه او ورځ دا غیبت نه دا یو لوی منقبت فضیلت چې په ټول عمر کې دې غیبت نه لري. دویم د امام مسلم رحمه الله متعلق اسحاق ابن کوسج وایي د امام مسلم دا څه امام مسلم متعلق وایي ولن نعدم الخير ما ابقى الله للمسلمين الله مسلمانان د خیر نه هیڅ کله نه محرومي تر څو پورې چې ته په مسلمانانو کې موجود چې ته په مسلمانانو کې مسلمانانو ته خیر رسېږي او کته په مسلمانانو کې نه بیا مسلمانان د خیر نه لن نعدم الخير ما ابقى الله للمسلمين تر څو چې ته په مسلمانانو کې مسلمانان الله د خیر نه محروم دي. دریم محمد ابن بشار دا د امام بخاری استاد محمد ابن بشار د امام مسلم استاد نو دا وایي چې حافظان د احادیث او حفاظ په دنیا کې ضرور په ټول دنیا کې ضرور حافظان یو ابو زرعه فرعی دویم مسلم ابن حجاج په نیشاپور دریم عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمی په سمرقند څلورم محمد ابن اسماعیل په بخارا او چې ټول دنیا کې څلور حافظان دي په د څلور حافظان امام مسلم رحمه الله راوځي دویم نمبر دا مسلم ابن حجاج په نیشاپور نو معلومی کی دا چې حافظان څلور دنیا کې یو امام مسلم رحمه الله او څلورم په دنیا کې دار چې امام مسلم رحمه الله متعلق احمد ابن سلمہ وی هغه وی چې دلته ابو زرعه دا د ابو حاتم د حدیث په صحیح او ضعیف بیانولو کې دی امام مسلم تا په امام بخاری باندې ترجیح امام بخاری رحمه الله دا حدیث صحیح دی دا صحیح امام بخاری رحمه الله دا حدیث صحیح دی او دا حدیث صحیح دی ولیکن دې ترجیح ورکړي ابو زرعه او ابو حاتم په حدیث صحیح او صحیح کې دې ترجیح ورکړي امام مسلم تا په امام بخاری رحمه الله باندې بلکې په ټول اهل عصر باندې په ټول هم عصر باندې امام مسلم ته لیک ترجیح او به وي بلکې په بعض امورات کې دې په امام مسلم ته په امام بخاری باندې ترجیح حاصل څنګه هغه دا لکه دې وایي د شامی روایت متعلق په قول ابن عقده باندې هغه دا وایي چې دلته کوم شامی راویان راغلي دي شام اوسېدل شامی روایت متعلق امام بخاری ته غلطي واقع کی ځکه یو راوی یوی کونیوی یوی خلنوی امام بخاری دې د دوه راویان وي دا دوه راویان نو په یو سره دی یوی نو دی په کونیان او امام مسلم رحمه الله دا غلطي نه راځي هغه و چې یا نو دی دا کونیه دا ورته یو راوی وي او دوه ورته نه او امام بخاری ورته دوه او حالا کې دا یو راوی امام بخاری غلطي امام مسلم چې تم غلطي ورته نه وايي نو په قول د ابن عقده باندې د په بعض امورات کې ترجیح امام مسلم تورقی حتی په امام بخاری باندې ترجیح ورته ورته ترجیح ورته حاصله
ځکه چې امام بخاری ته په شاني روایتو کې غلطي واقع کیږي او امام مسلم ته په شاني روایتو کې غلطي نه واقع کیږي. امام مسلم نوم کونیا یو وي او امام بخاری نوم او کونیا دوه چې دا دوه راځي او حالا کې دا یو دی او دوه دي او امام مسلم ته دا غلطي نه راځي. د دې غلطي شار امام مسلم رحم الله نه کیږي، امام بخاری دا کوي. او پنځم استعراف علمي ضرور زموږ مطالعه کو او بیا شریع شپون کی ټول مطالعه نه غواړي. ځکه موږ استعراف نشته کوم مطالعه. امام مسلم دومره په مطالعه او مصارف یو ځل احادیث یو مجلس وشو. امام مسلم رحم الله په مجلس کې نام په مجلس کې نام دین یو حدیث تدوس د حدیث ورته معلوم ومن نجم مسئلے تدوس وګي مولا ان باشا دې دل ورته ورته نه حدیث ورته یادون دون لوی حافظ د حدیث یاد ورته نو ویني چې ما ته یاد دي راغه تفتیش دانا شروع کړ کتابونه راغله ورته دا په دې یو څه کوي یو زمید کجوري چاړه ا کجوري پاتې کې په خو د بعض باندې او دې په کتاب کتل او مطالعه کوله حدیث پیدا کوله یو کجوري خورله په مطالعه کې دومره مستغرق شو چې دا ټول زمید کجوري خلاص دې بدن باندې دومره په مطالعه کې مستغرق په قول د بعض باندې امام مسلم رحمه الله مرحوم د دین نو دیو جنا بعض علماوی چې د امام مسلم رحمه الله د امر ابو عمرو بن سلاوی چې دې مرګم یو عجیب او غریب کار امر چې هغه د یو استعارات علمي د وجنه په علم کې دومره مستعرف چې هغه نه مرشد په ځان باندې شو مطالعه چې دومره مستعرف تزوري خورلې په ځان او دومره ډېر خورلې چې هغه نه وفات دومره استعارات علمي د وجنه ذکر عمرو بن سلاوی چې د امام مسلم رحمه الله مرګم د یو امر عجیب دی دا یو استعارات علمي د وجنه او شپږم ابو حاتم رازي رحمه الله چې ابو حاتم رازي رحمه الله امام مسلم رحمه الله چې کله وفات باغې له ورته چا په خوب کې ولید تاسو د حضرت صحابه هغه وإن الله أباح لي الجنة يلا تبارك وتعالى جنت ما تموبا او ما تقولي أتبوأ منها حيث شئت أشاء چې زما جنت کې هغه ځای کې ځای نيسم چې کوم ځای نه خوښ وي الله را ټول جنت مباح وي دا جنت کې ګرځا چې کوم جنت کې ستاسو کې خوښ وي هغه ستاسو رحمه الله رحمة واسعة ولا تفرق ثم فضيلت او منقبة دغه جنت ته دي چا یو عمل کړی وي څوک په پلانې دروازه داخلي څوک په پلانې دروازه یا به جنت عدن ته دي یا فردوس ته دي یا پلانې ته دي بیا ما تعالی ټول جنت مباح او ما ته ویل چې ځا په جنت کې ګرځا او چې جنت کې کوم ځای ستا خوښوي حقیقت دی دا یو لوی منصب او فضیلت امام مسلم رحمه الله دا شپږ فضایل او مناقب دا امام مسلم رحمه الله باقي ان شاء الله اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا الحمد لله